نو تر اوسه پورې چې هغه مولا چې کم خلقو ته دین بیانوي هغه لا عمل نه دی شروع کړی او صرف بره ایکټینګ دی. نو لاندې قوم کې واقعي چې دا بیماري شته. خبره د مدینې د ریاست کوي، کار چې کم دی هغه د ابو جهل والا کوي. دقسې زموږ ټول سیاسي قوتونه دي. قوم هما د تچوي چې کله مشر د یو قوم دلوي نو کشران خو خامخه داسې چې مشر نه پوهوي وي، کشران خامخه زمونږ عالم تر اوسه پورې نه دی پوهی چې کم سړي ګیره نشته نو تاسو وایئ چې بس دا بېدینه دی، او چې د کم ګیره ده تاسو وایئ بیا چې په مانځه والاړي بیا خو وایئ چې بلکل د رابعه بصري زوی دی. مسلمان په تنزل روان دي، دوی روجې ته ریټونه اوچتوي، دوکه دوی کوي، فراډ دوی کوي، خراب سیزونه دوی خرڅوي. سخا اچار به اوس روغ کال کې چې کم شی سخا شوي وي هغه به دې ټایم کې وبس. چې مسلمانو قرآن کریم برای نام راغستی زمونږ سیاسي قوتونه او زمونږ بیروکریټس او زمونږ افسران قل هو الله احد ولا نه ورځي. یورپي ملکونه ځکه ترقي کوي چې هغوی د دې کتاب 95% حصه منلې ده، صرف مسلمان نه دي. چې څومره عدل و انصاف او څومره انساني حقوق راغلي دي، اسلامي څومره طور طریقې چې راغلي دي یورپ خپلې کړي دي. انګریزانو کې تا چېرته لیدلی دي چې یو لیډر روان دی شاته نه ورپسې خلک خوالي دي او روان دي؟ چېرته دي لیدلی دي؟ جی زموږ سره مفتی منیر شاکر صاحب موجود دی په چرخی ضلع سوات بریکوټ کې. مفتی صاحب هرکلی درته وایي دا راته ووایي چې په سوشل میډیا موږ ګورو چې تاسو کم بېلارې قوم چې دی د هغې دپاره ډېر زیات اکټیو دی، د هغوی د لارې کېدو دپاره مختلف بیانونه. قوم څومره لارې ته رالو څومره لا بېلارې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بس پښتون قوم او مسلمان قوم کې دوه قسمه خلک دي. یو هغه دي چې هغوی ته وایرس نه دی لګېدلی، یو هغه قوم دی هغه خلک دي چې هغوی ته وایرس لګېدلی. کمو خلکو ته چې د یهودو نسواراو او د شیعګانو طرف نه د مولاتوب وایرس لګېدلی دی، نو هغوی د لارې کېدو او په راه راست راتلو کې موږ لا ناکام یو او ډېر کم خلک دي چې هغوی ته شفا ملاوي. خو چې کمو خلکو ته د مولا وایرس نه دی رسېدلی، د خدای بندگان دي خلاص چې هغې ته عوام وایي، نو عوامو نه الحمدلله مطمئن یو چې عوامو کې خدا پرستی، اله پرستی او صراط مستقیم باندې د تللو شوق ډېر دی. نو عوامو کې تقریبا چې تر یو حده پورې کامیاب یو. الله دې عوامو ته نور هم اصلاح او هدایت نصیب کی او دا بله فرقه دې هم الله راه راسته راولي. مفتی صاحب دا راته ووایي چې ستاسو نه چاپېره دا په هغه خلک دي چې د دین باندې مین دي او یو لوی کردار لوبوي. نن که موږ وګورو په دې بانډه کې چې د دنیا بچي چې دي هغه د قرآن علم هغوی حاصل کو، نو به حیثیت مسلمانانو موږ پښتانه خو په دین ډېر مین یو، عمل پې نه کوو، په خپله مونځ نه کوو، خو چې بل نه ځي هغه راته بد ښکاري. په دې حواله ستاسو څه نظریه ده؟ څومره په سوشل میډیا په دې حواله تاسو کمپین چلولی چې یاره تاسو په خپله لاول صحیح مسلمانان شو؟ دا بیماری هم د مولا ناخواره ده، ځکه چې قرآن وایي چې تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. همدارنګې قرآن کریم بل ځای کې وایي چې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تاسو نیم کتاب منئ او نیم نه منئ. نو زمونږ چې کم د مولا په نوم باندې کم شخصیت په منبر ناست دی، د هغه په 80 کالو کې چې موږ پوښتنه وکړو چې د ده په کور کې شرعي پرده شته وینا، چې د تره زوینه او د ترور زوینه او ماما زوینه یې ښځه پټی، دا پرده د په کور کې نه. یره جي د فیصلې په شریعت کوي نه، یره جي سوال د حرام ګڼي نه، یره جي پردی پیسو نه زکات دی، وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث یم. نو پیغمبر خو زکات نه اغسته، خیرات تې نه اغسته، خیره یې ګڼله، نو دی اخلي وي چې آو. نو تر اوسه پورې چې هغه مولا چې کم خلقو ته دین بیانوي هغه لا عمل نه دی شروع کړی او صرف بره ایکټینګ دی. نو لاندې قوم کې واقعي چې دا بیماري شته چې موږ بل ته ښې خبرې کوو خو خپل عمل پې نه کوو، خو انشاءالله امید لرو عوامو نه مو دا امید شته دی چې هغوی د مسلې نه خبر شي، نو کم از کم د الله نه یریږي.
مفتي صاحب دا راته وایي چې را روانه روژه ده او که مونږ وګورو نو په نورو ملکونو کې کم چې یورپ ملکونه دي نو په داسې موقعو باندې هغوی چې دی ریلیف ورکوي خپل عوامو له مونږ د وس نه ذخیره اندوزي شروع کړي ریټونه ډبل کوو سټاک کوو د دغې دپاره واضحه چې دی هدایات دي په قرآن کې او دا یو ډېر لوی جرم دی ستاسو په نظر کې د دغه ذخیره اندوزۍ د دغې کاروبار سره ریلیټډ خلکو دپاره څه پکار دی هغوی ته به څه نصیحت کوئ دغه خو زمونږ جړه ده زمونږ په دې سوشل میډیا باندې یا زمونږ دعوت و تبلیغ کې دغه امتیاز دی چې موږ خلکو ته وایو چې مسلمانانو دیر سپاره قرآن کې یو مونځ روژه حج و زکات نه دي راغلي دا خو د یوې صفحې فرایض دي چې په قرآن کې یوې صفحې کې ذکر دي قرآن خو شپږ زره څه د پاسه آیاتونه دي نو په دې ټول قرآن کې صرف مونځ روژه حج زکات نه دی په دې کې ډېرې خبرې دي هغه ډېرې خبرې دغه دي چې هغه یورپ خپلې کړي دي هغه نوري دنیا خپلې کړي دي قرآن کریم یو ځای کې وایي چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وی باطل د میټاوېدو د پاره راغلی دی موږ ګورو چې باطل آسمان سره خبرې کوي میټاویږي خو نه امریکا آسمان سره خبرې کوي برطانیا یورپ د خو باطل دي کنه خو بیا هم الله فرمایي چې باطل میټاوېدو له راغلی دی هغه ګورو موږ چې بره خیږي موږ ورته محتاج نو بعضې علماو په دې کې دا نکته لیکلې ده چې باطل سره کله حق ولګي نو بیا باطل نه ډوبېږي لکه کاڼی اوبو کې ډوبېږي خو که دې سره لرګی ولګي نو دا کاڼی بیا نه ډوبېږي ځکه چې هغه ځان سره لرګی لګولی دی نو دا باطلو قوتونو حق ځان سره لګولی دی چې په قرآن کې څومره حقوق العباد دي هغه یورپ خپل کړي دي عدل انصاف دروغ نه ویل سچایي اختیارول حسد نه کول بغض نه کول د انسانیت قدر کول او نن چې په هغو ملکونو باندې زلزلې راغلي نو هغوی ورته هر څه ارزان کړل ټولو نه اول امداد د یورپي ملکونو نه راځي د زلزلو والاو لره او ټول مسلمانان لګیا دي هغو ملکونو ته منډې وهي د استوګنې دپاره ولې چې هغه کومه نقشه اسلام پیش کړې ده د حقوق العبادو هغه ټوله هلته شته صرف کلمه ویل نشته صرف هغه د اسلام چې کم نوم دی فرمیلیټي هغه هغونه ده پوره کړي نو دغه وجه ده چې مسلمان په تنزل روان دي دوی روجې ته ریټونه اوچتوي دوکه دوی کوي فراډ دوی کوي خراب سیزونه دوی خرڅوي سخا اچار به اوس روغ کال کې چې کم شی سخا شوي هغه به دې ټایم کې وبس دقه موږ جاړو موږ دغه وایو چې مسلمانانو تاسو وایه چې قرآن مکمل ضابطه د حیات ته نو خو مکمل ضابطه یې وګڼئ که نه ولې صرف یو مونځ پکې کوئ یو حج پکې کوئ یو ګیرې ته مو اسلام راوستی دی چې کم سړي ګیره نشته نو تاسو وایئ چې بس دا بېدینه دی او چې د کم ګیره ده تاسو وایئ بیا چې په مانځه والاړي بیا خو وایئ چې بلکل د راب یا بصري زوی دی دقه خو په اسلام کې غلط فهمي ده چې خلکو ته رسېدلې ده جی صاحب دا راته ووایه چې ریاست زموږ دا وطن تاسو ورسره ډېره مینه کوئ د ریاست دپاره مختلف فورم باندې تاسو خبره هم کوئ دا وختي ریاست کمزوري کېده زموږ سیاسي لابینګ چې کم روان دی یو طرف ته مونږ د مدینې د ریاست چغه او بل طرف ته لاندې جنکۍ ګډېږي دا پنګ یو بحران رالو غریب خلک جاړي د بجلۍ د بیل د دوه وخت د ډوډو د اخیستو دپاره هغه بېوسه دي څه ګڼئ د دې مین ذمهوار څوک د دې مین ذمہدار دینی طبقه او ټول مسلمان دی ځکه چې مسلمانو قرآن کریم برای نام راغستی زمونږ سیاسي قوتونه او زمونږ بیروکریټس او زمونږ افسران قل هو الله احد ولا نه ورځي او زمونږ هغه ملک دی چې په دې کې کم سړي قرآن یاد کړی وي نو هغه ولی الله ګڼي حالانکه قرآن یادونکې او عام سړی یې کې یو شی دی عام سړی هم د قرآن په معنی او په مقصد نه پوهېږي قرآن یادونکې هم هغسې شی دی خو صرف الفاظ یاد کړي دي زم په قرآن عمل نه کوم هغه هم پې نه کوي نو تش یادولو سره موږ ده ته ولې ولی الله وایو دا ملک تباه په دې دی چې دوی دین ته او قرآن ته شا کړې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین دې کتاب په ذریعه باندې الله قومونو له ترقي ورکوي او د دې کتاب په ذریعه باندې قومونه تنزل ته پریوزي یورپي ملکونه ځکه ترقي کوي چې هغوی د دې کتاب 95% حصہ منلې ده صرف مسلمان نه دي چې څومره عدل او انصاف او څومره انساني حقوق راغلي دي اسلامي څومره طور طریقې چې راغلي دي یورپ خپلې کړي دي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیشګویۍ مطابق اسمان سره خبرې کوي ویضع به آخرین کم قوم کې چې د دې قرآن تابعداري نشته سیاسي شعور مدینی نوم یې اورېدلی دی خو نورې چې موږ ګورو کله
گن شکر بابا ته سجدریز وي کله بل بابا ته چې کم دی ګلان اچي خبره د مدینې د ریاست کوي کار چې کم دی هغه د ابو جهل والا کوي دقسې زموږ ټول سیاسي قوتونه دي قوم هما د تچوي چې کله مشر د یو قوم دلوي نو کشران خو خامخه داسې چې مشر نه پوهوي کشران خامخه زموږ عالم تر اوسه پورې نه دی پوه چې ګوري ویډیو به ځان ته لګولي وي د امام بخاري صاحب قبر ته ولاړ دی هلکه امام بخاري صاحب قبر تا چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته ابو بکر و عمر و عثمان لیدلی دی چې هغه ته تاویږي یا ګلان پې اچولي یا تحیاتو په شکل ورته ناستي نو د دې قوم چې کم قیادت والا خلک دي هغه د قرآن نه ناخبره او په قرآن عمل نه کوونکي دي همدارنګې لاندې خلک دي انګریزانو کې تا چېرته لیدلی دي چې یو لیډر روان دی شاته نه ورپسې خلک خولی دي او روان دي چېرته دي لیدلی دي الله خلک ورسره میلاویږي او پې ورخیږي او ښکلوي دا دي لیدلی دي څومره لوی لوی لیډران دي چې بې مقابلې هغوی اغځای کې وټونه دوه درې ځله ګټي خو نه ورپسې رشته نه په هغو نه څوک تاویږي او دلته د 2 روپو لیډر نه وي او خلک په دې ګرمۍ کې ورپسې روان وي زنده‌باد او مرده‌باد دا خلک بېشعوره دي دوی انسان او د هغه مقام نه پېژني صرف جذباتیان دي نو دا به ټول عمر دغسې وانه خوري مفتی صاحب که مونږ وګورو څه ډېر احتراما زمونږ مولیان صاحبان د جمعې چې کم خطبه ده یا د هغې کې کم درس کیږي یا په هغې کې کم وینا کیږي نو په هغې کې دا نه وایي چې یاره تاسو د بل مسلمان چې دی د هغه خیال ساتئ هغه مه په عذاب کوئ نو دا د مولیانو مسټیک تاسو ګڼئ لږ ډېر چې یاره شته تاسو پې خبره هم وکړه نو تاسو دا تسلیموئ زما سره چې د دوی مسټیک شته دا منګ تسلیمونه منګ دا هر څه په دوی ورچو قرآن وی ان کثیر من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله یقینا ډیر مولیان او ډیر پیران هغه خوري مالونه د خلکو په باطله طریقه او خلک د الله د لارې نه هم منع کوي د الله د لارې نه څنګه منع کوي بس صرف مونځ کوئ جي چې مانځه کې پاس شي بس خبره ختمه او روژه ساتئ او جي د ملا علماو قدر کوئ بس یو 5 خبرې دي چې هغوی کې دوی له فایده ده بس دا کوئ نور هیڅ نشته نو دا ټول امت تباه کړی همیشه مولیانو دی مفتی صاحب ستا نه خو به ډېر خلک خفه هم وي په دې سوشل میډیا مونږ ګورو ستاسو سپیچز چې دي هغه ډېر زیات جذباتي او دغه بالکل ټیک خبره کوئ چې یاره دا صورتحال دی دیني کم خلک چې په غلطه لار دی هغوی هم ٹارگٹ کوئی نو څومره خلک دنه خفه دي توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے زمنګ خو امتیاز دا دی چې یو به الله راضي کوي چې دا ډېر ناراضه کی څوک چې ډېر راضي کوي هغه یو ناراضه وي منګه د یو راضي کولو دپاره دا ټول په داو لګو خو چې کم خلک په خدای مین او خدای سره جوړ خلک دي هغه به موږ سره مینه هم ساتي د هغو به مجبوري وي چې موږ سره به ملګرتیا هم کوي ځکه چې هغه به د الله خلک او چې کم د الله نه وي هغه دې ګرځي خپل کار دي کوي درنګ جهان مننه مفتی منیر شاکر صاحب چې په سوشل میډیا باندې خپل تبلیغ د دې بیلارې شوي قوم دپاره شپه ورځ دغه جذباتي سپیچز چې دي هم د دوی مونږه مخامخ راځي خو په کار دا ضرورت هم د دې خبرې دی کم باندې چې دوی رڼایي واچوله چې یورپ په دغه قرآن کې موجود په 95% خبرو عمل کړی دی او مونږه د دغه دیني لارو نه ځان نه خبرو د هغې تحت نه ځو او مشکلات جوړو د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا بریکوټ سوات